انتظار متل د پوری ورکړې د څومره طواف استاد درکړې دي سر دا ګوره د هسپتال ته تللي وم ډاکټر راته سیار ډاکټر صاحب راته ویل چې ډېر وختي راشه زه ښه وختي راغلم اول دا هغه د اوپیډي والا دروازه بنده وه بیا د اوپیډي سوړه بنده وه بیا د ډاکټر هغه چې رفرقي هغه دروازه بنده وه بیا د ډاکټر والا دروازه بنده وه خو زه 11 بجې هلته ورسېدم تقریبا د شپږ نیمو بجو نه پس تر 11 بجو پورې نو په هغې مې هلته یو دغه ولیکل چې انتظار کتل د پورې ورکړې دی څومره طواف استاد درکړی دی چاچا را سره جګړه وکړه نو ما ورته ویل چې موږ شرپسند نه یو شرفوخې نه یو تل مو د خپلې دفاع شر کړی دی او موږ شرپسند نه یو شرفوخې نه یو تل مو د خپلې دفاع شر کړی دی بابا مې دره د سپېلنو لکه د مندله ټول کال مو بخبر کړی دی او ستا د حسن د کعبې د حرم د رنګ و نسل له امتیاز لرې غږ د وحدت مو له هر غر کړی دی او د ستا د حسن د کعبې د حرم موږ استعلام د هر یو ورکړی دی دا و ښاغلی ناموس خان ناموس صاحب زموږ چې کومه د مشران شاعران مخکې کړل مشران شاعران موږ سره پاتې دي انشاءالله ټول ملګري به کلام وایي د مخکتنې چې کومه دستوره ده هغه به راغونډه وکړو او مشاعره جاري ساتو انشاءالله زه د اشنغر له سیمې موږ سره چې کوم نوموړی شخصیت ګډون کړی دی آزاد اشنغري چې هغه قلم بلکل آزاد دی او بلکل بېباکه لیکل کوي چې هغه د قام غټو ورغوټي ته نه ګوري د ده قلم کې سیاره راشي آزاد اشنغري صاحب ته چې کوم دی بلنه ورکومه چې راشي او د ویبسایټ کې موږ سره خپل تاثرات کلام شریک کړي جناب آزاد اشنغري صاحب بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ډېر قابل صد احترام محترم پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزي صاحب ودود نعماني صاحب کتاب چې دا نور کتاب فلانه ما نه دی ویلي صرف د اظهار الله صاحب او عباسین صاحب دا مختصر غوندې تاثرات ما ولوستل خو ما دا کتاب چې کولاو کنو لکه د رحمان بابا زم پاره یو کتاب باندې یو پال وباسم بس چې کوم شعر لومړی زما نظر له راشي نو هغه زه ګورم ما په دې باندې یو پال وویسته چې زندگی یہ تم ہمیں کس موڑ پہ لے آئی آج زندگی یہ تم ہمیں کس موڑ پہ لے آئی آج آشنا بھی دیکھ کر نا آشنا ہونے کو ہے نو زویم چهره کم از کم په دې شاعرۍ کې یو معروضیت ابجکټیویټي د معاشرې درد او اصل لفظي بني ځکه چې دونه په ابجکټ پیپر باندې او د دونه قابل صد احترام لیکوالانو قلمکارو تخلیقکارو محققینو ډاکټر عباسین صاحب ډاکټر اظهار صاحب او ودود نعماني صاحب لیکل پې شوي دي نو دونه مجلد دونه حسن دی په هغې په ظاهري ښایست کې چې دی نو زه اوسه پورې د هغې دغه ظاهري ښایست د سحر نه لا نیم روږ دی او الله دې وکړي چې دا کتاب یو زما لاس ته راشي دا زه وګورم په فیسبوک کې شیر کړم دوی ته احترامات په فیسبوک هم پیش کړم او سر یې دلته ورته ډېر زیاته مبارکي ډېره ستاینه ډېر احترامات پیش کوم چې یو پښتون معاشره کې د خپل احساس د خپلې جذبې اظهار چې کوم دی نو هغه په اردو باندې کوي اردو هم زموږ قومي ژبه ده او د ټولو دپاره نامانوس نه ده پوه شولې اردو زموږ دپاره ناپېژندګلو نه ده موږ دپاره مانوس ده موږ ورسره بلد یو او د پښتو نه ورسره زیات بلد یو دونه موږ د خپلې مور ژبې سره نه یو بلد لکه څونه چې موږ د اردو ژبې سره بلد یو ځکه چې موږ پنجاب ته لاړ شو نو هلته موږ پنجابي سره په پښتو کې خبره نه شو کولی نو د یارې نه ورسره په اردو کې خبرې کوو که نه نو د اردو زموږ په ذهن زموږ په نصاب زموږ په هر څه باندې مسلط ده خو صرف تسلط یې دی موږ هغه اردو کې مطلب دی چې څه کریشن ونه کړه موږ څه تحقیق ونه کړه موږ اردو هم زده نه کړه نو موږ اردو هم زده نه کړه موږ له انګریزي هم نه راځي او موږ پښتو هم پرېښوده موږ په یو داسې دوراهۍ باندې ولاړ یو نو زندگی یہ تم ہمیں کس موڑ پہ لے آئے آج آشنا بھی دیکھ کر نا آشنا ہونے کو ہے نو انشاءالله تعالی ډېر ښه بهترین کتاب به ثابتېږي ثابت شوي دي د دوی مخکې شعري مجموع دغه مو شو یادونه مو شوه نو الله دې وکړي چې د دوی د تخلیق بوټی
همدغسې سمسور وي دا د دې انفرادیت دی چې هغه په پښتون معاشره کې اوسي خو خپل سوچ او فکر په خپله موږ ورته قامي ژبه وایو قامي ژبه دم موږ دغې نه انکار هم نشو کولی نو د درې تر د آیین مطابق چې دی نو پکار دا ده چې اوس پښتو ته هغه د قومیت یا د قامي حیثیت مطلب ملو شوی وي خو بدقسمتۍ نه موږ هم اوږده یو او بس چې دی نو ما بتا دوں کہ چہرہ کڈیرے خبروں کو نزدې شعر لو اعظم چې زندگی یہ تم ہمیں کس موڑ پہ لے آئی ہو آشنا بھی دیکھ کر نا آشنا ہونے کو نو الله دې همدغسې درویشان زمونږ عباسین صاحب دي زمونږ نعماني صاحب دي او زمونږ د قاموس خان صاحب دي دا څونه ځکه د چا ذکر مانه پاتې شي د هغې ټولو احترامات چې هم د دغې لیونیانو د دغې قلندرانو په برکت باندې دا ژبه ژوندۍ ده په کتابونو کې ده په لایبرریو کې ده او په سوونو زرګونو خلکو په دې کې چې دی نو ماسټر لیول ته ایم فل لیول ته پی ایچ ډي لیول ته ورسېدل دا صرف او صرف د دغې زموږ د دې محترمینو برکت دی چې د دې هغه اواز دی پښتو پسې شاته او انشاءالله پښتو هغه مقام ته ورسېده نو بلا تخصیص که د شعر د جذبې د احساس اظهار په انګریزۍ کې وشي که په فارسۍ کې وشي که په پښتو کې وشي ټولې ژبې مقدس دي ټولې ژبې قابل احترام دي او زه نور څه به ووایم بس باشین صاحب ناست دی نو د باشین صاحب په مخ کې که لښتۍ ډېر هم زیات شور وکړي که نه نو مطلب دا دی چې هغه بس مناسب نه ده که نه ډېر باسین ته نه رسي او یاران خو د یاران دي چې ماران دې غاړې باسي یاران خو د یاران دي چې ماران دې غاړې باسي او دا ستا خو باسي نه بلا زور دی په سینه کې زموږ کې نشي بیا مقابل هم نشي نو د عباسي صاحب په خصوصي اجازه سره به زه خپل دوه درې شعره پور خو نه یې دا خپل ورځنی یو نوی دغه دی چې دا طوفان دی زلزله ده که قیامت دی دا طوفان دی زلزله ده که قیامت دی چې د هر بنده په خوله کې شکایت دی او هغه خلک چې کرلي یې نفرت دی هغه خلک چې کرلي یې نفرت دی کر د ګلو ورته کړمه دا مې نیت دی هغه خلک چې کرلي یې نفرت دی کر د ګلو ورته کړمه دا مې نیت دی او د یو داسې پنجور سره اړم یم د یو داسې پنجور سره اړم یم چې په هره یوه ساه کې یې وحشت دی او دا مې سوچ دغه مې فکر د روان یم دا مې سوچ دغه مې فکر د روان یم داسې نه چې بس وهلې مې پر لت کې او ستا په ظلم به تر څو داسې خاموش یم ستا په ظلم به تر څو داسې خاموش یم حلالېږم نه اوس کړی مې جرأت دی او شاید دی چې په حرامو او مردارو یې پیدا کړي په حرامو او مردارو یې پیدا کړي دې وطن کې د هغې سړي عزت دی او یو قلم را سره لاس کې نور څه نشته یو قلم را سره لاس کې نور څه نشته بس په دغې یم ډاډه دا مې دولت ډېره مننه